الله وبرکاته. مونږ د دارالفتاء والقضاء پېښور متعلمینو د دارالفتاء والقضاء پېښور په نوم سره یو فیسبوک پیج جوړ کړی دی چې په هغې کې به تاسو ته ستاسو د هر قسمه سوال جواب ملاویږي. د ستاسو د سوالونو جوابونه به مشهور مفتي صاحب حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی دامت برکات ملالیه هغوی به د سوالونو جوابونه په خپله ورکوي. تاسو هر قسمه سوالي خپل سوال په دې پیج کې د کمنټ په ذریعه یا د کال په ذریعه خپل سوال جواب معلومولی شي. اولنی سوال موږ سره د اشنغرۍ حضرت مولانا امیر محمد صاحب هغې سوال کړی دی. د هغې سوال دا دی چې دوه کسان هغه په منځ کې یو کس سودا برابروي او هغه کمیشن اخلي، نو آیا هغې دپاره د کمیشن اخیستل هغه جایز دي که جایز نه دي؟ د دې سوال جواب موږ د خپل حضرت مفتی صاحب مفتی غلام فرید حقانی صاحب نه تپوس کوو، هغې به تفصیلي جواب ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د کمیشن چې څومره معاملات دي مولانا صاحب په دې کې چې د پیسو تعین شوي چې بایع او مشتری متعلق چې بایع به دومره پیسې ورکوي مشتری به هم دومره پیسې ورکوي. د پیسو تعین چې شوي نو دا کمیشن چې دې ته سمسره ویلی شي دا جایز دی. خو لیکن یو صورت دا دی چې تعین د پیسو پکې نه وي. ځینې خلک گاډي اخلي چې دا گاډي ماله په 2 لکه روپۍ باندې خرڅ کا، 2 لکه روپۍ ماله راکړه زیات طبقې والا. تعین د پیسو پکې نه وي شوي. زیات تر د گاډي په معاملو کې یا د ځمکو په پراپرټۍ په معاملو کې دا کار خلک کوي. دا نه جایز دی چې تعین د پیسې شوي نو د وخت پیسې په هر صورت باندې اخیستل دا جایز دي. جزاکم الله.